تسبیح طریقه دا څلور رکعته مونځ دی ټولې توجه سره واورو حدیث مبارک کې راځي فضیلت لګي ته بیانوم رسول الله صلی الله علیه وسلم خطر حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ ته یې ذکر او توفیر کوم ته یو عمل خیم طاقت دې روزانه یې کوا روزانه یې نشي کولای په کال کې یو پیرا کوا بیا په کال کې روزانه یې نشي کولای په هفته کې یو پیرا کوا په هفته کې نشي کولای په میاشت کې کوا په میاشت کې نشي کولای په کال کې یو پیرا کوا په کال کې نشي کولای په ټول عمر کې یو پیرا خامخا وکړه د نبی علیہ السلام فرمایي وغدا صلات تسبیح مونږ دی صلات تسبیح مونږ دی ساده نیت کوم سرور رکعت صلات تسبیح الله اکبر خبره ختم مخ نه قبله شریف اسن مخ قبله په طرف وی نیت دې سره په جبه ونه ویلم پروانه کوي تا په زړه کې نیت وکړو چې بس صلات تسبیح مونږ کم بس دا کافی دی الله اکبر دې وکړو سبحانك اللهم شروع کړل ولا اله غیرک پر ویلو بیا وی جلس پره سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا وی 15 بیا نه پس سورۃ فاتحه دی ویلا سورۃ ته پسې ویلو چې کوم سورۃ رازدای پسې ویا سورۃ نه پس بیا لاس پره ګوره توجه سره چې کینو په باندې پوي وشو اسانه طریقه ته وخه لاس پره بیا وی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله او دا وشمارې څنګه شمارولو طریقه دا نه چې په ګوتو باندې اساس شمارې په مانځه کې شمارل منع دي مانځه کې شمارولو طریقه دا چې کرا ګوتل لږ زور ورکوا معمولی زور ورکوا ګوتل ته اندازه کې چې جواب پر مې ول دوه پر مې ول درې پر سرور پر پنځه پر لاس پر 25 پر شولو بیا ورکولا لاړ شي چې رکولا لاړ شي بیا پر رکوع کې سبحان ربي العظیم نه پاس لاس پر وي سوچ و 15 دیر بیا چې کله رکوع نه راوي چې سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد بیا وی نه پاس بیا لاس پر وي بیا الله اکبر سجده ته لاړ شي لاس پر په پیلانې سجده کې بیا سجده نه پاس کې ناستره لاس پر بیا په سجده کې لاس پر بیا و نه غوډرګي الله اکبر او یو رکعت کې 50 یا پورا شو 75 بیا دا غشان په دویم رکعت کې عمده طریقه په دویم رکعت کې چونکه تشهود دی ویل تشهود نه پاس ډایرکټ بیا الله اکبر ودرېګا عمده طریقه باندې سرور رکعت وکا په هر یو رکعت کې 50 یا پیریش ولو نو په سرور رکعتو کې 300 پیریش ولو بس بیا سلام وګرځوي اخیری کې دغه مز دی پورا شو بیا څوک به باندې نه کوئی د منځنه بعد دلته ز ټیم پورې ناسوم مانه بیا پښتنه کول